نحمده ونصلي على رسوله الكريم. محترم مسلمانانو، دا کوم ویډیو چې تاسو ته ښکاري او په نظر باندې تاسو ته راځي، نو دا یو ډیره بهترینه ویډیو ده او ډیره اهم ویډیو ده. محترمو، دا کوم کسان چې تبلیغیان دي او دغه روان دي، والله عالم چې دا کم ځای دی، خو په ظاهر کې داسې بهر ملکونه ښکاري او داسې ځنګل شاندې ښکاري چې هلته دا دوه ازمریان دي، د دوی نه مخکې دي او دا خلک ورپسې دي. نو محترمو، ازمری دا د انسان دشمن دی، ځکه هغه کې دومره قوت او طاقت دی چې هغه د انسان وینې څکي، انسان چې کوم دی خوري ختموي. خو دلته یو عجیبه خبره دا ده چې دغه ازمري مخکې دي او دوی ورپسې دي. د ازمري چې کوم دی یو طرف ته دوی ته لار ښیي. نو په دې سره ماته هغه واقعه رایده شوه چې کوم حضرت سفینه رضی الله تعالی عنه د هغې متعلق ده. یو وارې حضرت سفینه رضی الله تعالی عنه د روم په قیدخانه کې قیدي و. نو د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په دورې خلافت کې روم طرف ته یو لښکر روان شو، لاړو. نو حضرت سفینه رضی الله تعالی عنه ته پته ولګېدله چې د مسلمانانو چې کوم دی یو لښکر راغلی دی. نو حضرت سفینه رضی الله تعالی عنه هغه چې کوم دی د هغه قیدخانې نه چې کوم دی راپټ شو، راوتښتېدو. خو بیا د هغې نه لاره ګډوډه شوه چې په کوم لار باندې اوس لاړ شم او دغې لښکر ته ځان ورسومه. نو په یو ځای کې ورله مخې له ازمری ورغې. نو حضرت سفینه رضی الله تعالی عنه دغې ازمري ته وایي: ای ازمریه، تا د پته ده زه څوک یم؟ زه د نبی علیه الصلاة والسلام آزاد کرده غلام یم. اول د هغه غلام وم، بیا یې آزاد کړی یم. نو هغه ازمری چې کوم دی د ده مخکې شو، داسې ورته لکۍ واله او دا ورپسې شو، دې ته اشاره و چې ما پسې راځه. نو هغه ازمری حضرت سفینه رضی الله تعالی عنه هغې لښکر ته چې کوم دی حضرت سفینه رضی الله تعالی عنه راورسو، بیا هغه ازمری چې کوم دی لاړو. نو محترمو، چې کله یو انسان هغه د الله رب عزت دپاره شي، من کان لله کان الله له، چې څوک د الله پاک دپاره شي نو الله پاک بیا د هغه دپاره شي. نو چې کله یو انسان د هغه زندگی او د هغه عمل، د هغه چې کوم دی قول فعل ټول چې کوم دی هغه د شریعت موافق وي، نو بیا به الله رب عزت د دشمن د وجې نه هم د هغه حفاظت کوي. لکه څنګه چې په دغې واقعې کې تاسو ته ذکر شول او په دې ویډیو کې چې کوم دی تاسو ته ښکاره شو. الله رب عزت موږ له نیک عمل توفیق راکړي. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.